جومات نشته دا په کلي کې مدرسه نه دی آباده په لاس کې دی خو زه به څوم د ملک کور ته به نه څوم د خان کور ته به نه څوم زه به کونډې غریبې بورې ته ویل څوم یاره زه تاسې بچا یم د دغې خاورې بچا یم په ما ننګ وکړي غیرت وکړي انشاءالله رهبي به هم په دغه قوم باندې ننګ کوي غیرت به کوي د دغه فوج بدل کا او یو غریب سړی حمایت وکړه د دغه رفیع الله چمکني ته بیا ګوره د خپل قوم څومره ترقي کوي د تو بچی څومره ترقي کوي ته څومره په ترقي باندې څه ما خپل قوم راټول کړی دی سبا یې مجرګا دی ټول قوم راغوښته دی لشرځای انشاءالله د څومره لشرځای دی دا ټول به رفیع الله ته وټول کوي که ښځه دی او که مرد دی خو تاسو ته زه سوال کوم سوال جواب پړه چمکني خوجه کا کامیاب کو دا سړی کامیاب کو دا غریب سړی دی روچات یې کو زه دا تاسو روچات کړو مالدورې سړي ته او غاټې کورنۍ سړي ته ته لوس نشي چوی تیزه خبره نشي کوی دې رفیع الله ته هر قسم خبره کوی شي د دې موزې تاسو ته ذمه ورادین کوو څه مهرباني وکړو دا سړی تاسو کامیاب کړو نو د ډاکټر ضرورت دی سیاسي سړی مو جنت ته نه بیایي سیاسي سړی مو دوزخ ته نه بیایي ما یوه خبره واورو سیاسي خلکو نه کار اخیستل پکار دي دغې خاورې بچی دی او دغې خاورې ته یې زړه کې درد دی او دغې خاورې ته دا غواړي چې دا هغه کارونه وکړي څه کومو کارونو نه زموږ د خاوره د وطن د غرونه د رغونه د قومونه که د ما دې سیټ ته دې مسلې دي که د ما بارتنګي کې دې مسلې دي که د ما مړو کې دې مسلې دي که د ما د بجلۍ مسلې وکسي که د ما د هیلت مسلې وکسي که د ما د سکول مسلې وکسي سنټرل ټول بې تحاشه مسلې دي زه د خپل قوم ته اپیل کوم سوال کوم چې یو ځل هغه 25 سال بعد ټرنینګ پوینټ راتاو شوی دی که تاسو ننګ وکړه که تاسو غیرت وکړه په دې خپل بچي باندې په دې خپلې خاورې باندې نو انشاءالله یاد ساتو ننګ مو وکړه ننګ به کوو که ننګ مو ونه کړه زه بیا هم د دې خاورې بچی یم دا پلټي وړه پلټي نه دی دا وپکي پلټي دی دلته نه مو د سینټ کې هم چانس میلاویږي دلته نه مو د بل ځای کې هم چانس میلاویږي خو زه د قوم نه سوال کوم چې یو ځل موقع مو ته هم راکوئ موږ هم خلکو ته ویر کړئ وم لیدل که هغه په هرې جمع کې دی که هغه په هر صورت کې دی ټولو ته هم موقع ویر کړه یو ځل موقع مو ته هم راکوئ انشاءالله وم کسوئ او هغه نه بعد تاسو بیا لیدای شوئ او چې د کوم مخالفین دي زه دونه هم سوال کوم زه د قوم بچی یم خو ووټ بیا هم 19 تاریخ باندې تیر ته واچوئ دا هغه بېقبره سړی دی موږ سره په خاورو باندې کېږي د کیني تاسې په هغه خدای کسان د قوم والا سړیان دی د خپل قوم سړیان دی موږ سره لشردي شته موږ سره مسعودي شته موږ سره بنګښ شته شرزي کې به زه دومره ووټ ډېر کوم دومره چې انشاءالله ته به یاد ساتې خو په شرط دی چې د تا قوم خو هم پته ولګېږي چې څومره ووټ ته ورکوي قومه نن به زه د تاسو غیرت کس وم 19 تاریخ باندې چې تاسو کې څومره غیرت دی او د ما په قوم کې څومره غیرت دی چې زه یو کس راپسې دلی یم تا پسې دلته الشرزي هم ګرځي مسعودي هم ګرځي او خپل خلک هم درپسې ګرځي راغلو ما دا رفیع الله ما سپورټ کړو دا ډېر غټ خلک ما پسې راغلو ته یقین وکړه قسم مې ده په خدای قسم چې پرون نه بله ورځ شپې ما پسې رینګ وشو چې ته کښېنه ته ما سره کمپین هم مه کوه خو دې سړي سره ته مه ګرځه ما نه 80 لکه روپۍ واخله او ته دې سره صرف ګرځه ما او کښېنه چې چېرته چې لاړ شه خو ما نه زه پښتون یم پښتون چې دا ژبه وخوځوي چا سره نو په هغه ځای به چې موږ یو رواج روان دی د پیسې د ملکۍ ملک صاحب سلام علیکم څه چل دی شناختي ته دستخط کړه خپله زه دا سوچ نه کوم چې ویلې زه انسان نه یم پاکستانی شناختي مو سره نشته دی زه تا په کلي کې مدرسه نه دی آباده او ته نن لګیا یې که رسول ته وګورې دا د مو بلکل څمکناری بیا د مو دغه دروازه خواجک دی نږدې دی اوس دا دی چې د مو مشران د غولیږي د مو مشران چی کېږي غولیږي قسم دی لاړ د شي تا ته دلته کښېني لکه نن دا رفیع الله به ناست دی سوالونه د دلته کوي هر یو منیسټر هر یو MP امینې راغلی دی دغه قوم ته دغه دغه څه دپاره راغلی دی څه ووټ راکړه صاحبه سبا که خیر ما آسیم ټول حکومت پاکستان خسته دی خو صرف څه دوره کار وکړم زه پاش شم اسمبلۍ ته لاړ شم الرحمن الرحیم لکې ته داسې ځوانان پکار دي د خاورې ته داسې خلک پکار دي چې د
د غریب عوام درد ورسره وي د غریبې کونډې پورې درد ورسره وي جنګیز خان نه واخله تر اوسه پورې انقلاب همیشه دپاره هغه غریب عوام راوستی دی هغه غریبې طبقې راوستی دی چې کومه موږ ډېره لاندې شمارو چې کومه موږ خپل لاندې کوو لوړه یې د رفیع الله په شکل کې دی دا تاسو یو بچی وګڼئ یو ورور وګڼئ انشاءالله هر وخت هر ټیم په هر میدان مخکې بیا به هم جنګېږي او یوې پېرې مکاویر کوی نږدې دی د څه دلته که کار یې ونه که د تاسو خدمت یې ونه که تاسو ته حاضر نشه ویلو یې په تبه یو څه بیا دې قوم ته